نن سبا چونکې د مهنګای دور دی نو هر انسان پریشانه دی د معاش باره کې هم د رزق باره کې هم او بیا خاص کر چې کوم د نشې والا خلک دي نو دی په یو شیز باندې صرفه نه کوي کور نه غلا کوي بهر نه غلا کوي او په خپل شیز باندې د پردو په شیزونو باندې یو د جومات په شیز باندې د حجرې په شیز باندې په یو شیز باندې هم صرفه نه کوي نو لہذا د غلا دا چونکې ګناه کبیره ده السارق والسارقة قرآن کې الله پاک دې باره کې فرمایي چې غلاګر کې سړی او غلاګر کې ښځه د دې لاسونه دې کټ شي نو بیا شریعت د هغې دپاره سزاګانې مقرر کړي دي خو چونکې نن سبا پوډریان دي نو هغوی په خپل حال باندې نه دي هغوی داسې قیمتي شیزونه یوسي د لارو نه میټرې وړي تاسو نن سبا ګورئ په لارو کې پیپونه وړي سولر شیشې وړي بیټریانې وړي خدي سره به څه کې نو دا خلک چې کوم دی د دې مشرانو ته اطلاع پکار ده کني بیا دی داسې تړل پکار دي داسې سزا ورکول پکار دي چې آینده دی داسې کار نه کوي ځکه چې دا نوی نسل چې څومره په دې نشو تماشو کې مبتلا کېږي نو دوی خو به د خپلې نشې دپاره به څه خو کوي که نو هغوی بیا د هر څه نه غلا کوي نو لہذا چې کومه علاقه کې دا کسان که نن یو کس دی د ده غم ونه شو نو سبا به د ده ملګري دوه وي بیا به یې درې وي که نن درې کسه بیا به 2 کاله پس 3 کاله پس دا 10 په کسان نو دا کمزورتیا د معاشرې والا ده دا د محلې والا ده دا د اهل علاقې والا ده چې د یو کس غم ونه شي نو بیا دې ځان له نور ملګري هم ګوري نو که په یو معاشره کې یو محله کې داسې قسمه خلک وي غلاګر کې وي د نشې والا وي نو هغې د ټولې که نه هر سړی وي چې بای بس د ده نه غلا کړې زما ورسره څه کار دی نو دا غلا به دې سبا د تا نه هم کوي نو لہذا داسې خلک چې وي په کومو علاقو کې د علاقې ممبران د علاقې کونسلران د علاقې زیږور خلک د علاقې شملور خلک د علاقې جرګماره خلک د هغې فکر دیو کې چې نور خلک د هغې نه په امان کې وي د هغې علاج که علاج باندې هم نه کېږي 20 ځلې په دغه کې داخل کې په هسپتالونو کې چې روزي هفته پس بیا مکه شانتې شي نو دې دپاره یو بهترین لایحې عمل تړل پکار دي چې معاشره محله د دې خلکو نه په امان شي جومات یې په امان کې شي محله یې په امان کې شي او هغه شیز به دې مخکې په 100 روپۍ خرڅوي د 10,000 روپو شیز په 1000 روپۍ نه خرڅوي او هغه دپاره څومره نقصان وګرځي د کور والو دپاره د خلکو دپاره نو لہذا د داسې خلکو غم پکار دی په وخت باندې چې د معاشره د داسې خلکو نه پاکه شي یا معاشره نه دا کبي عمل ختم شي نو انشاءالله خلک به په ارام باندې شي